دومره بدې مې راغلې چې هغه د ایماني غیرت د وجې نه زما هغې سره الله صلی مې راوکړی هغه هم رسول الله په احادیثو باندې لعن تان کوي بخاري باندې رد کوي او تا ته ګوره او کار ته دې ګوره د قرآن ترجمه نشي کولی احادیث د رسول الله نه پېژني فرمایي د رسول الله دا فتوی چې تا ورسره ګډې بېزید سره ولي او دا ټولې خبرې کړي دي یاره دا پلان کې لیکلي دي پلان کې مرسمه هلکه هغه ځان له اصحاب الحدیث ځان له خلق دي هغه اهل حدیث نه دي ګلون خپه چې نشه بریلیان اوسه پورې موحدین نه کړل تا به نه اورېدلي چې د اهل حدیثو چېرته بریلیانو سره په توحید مسالې جنګ راغلی دانو شاګردان که یو سړی وایي چې امام ابو حنیفه په حدیثو نه پوهېده نو د دې مطلب دا دی چې امام بخاري هم پې نه پوهېده دا د هغه شاګرد دی او دته هغه روایات راغلي دي چې کوم اهل حدیث حضرات ځان ته اهل حدیث وایي منګه د بریلیانو د بدعتیانو د بعض خلکو په مقابله کې ښه ګڼو کم از کم موحدین دي خو په بل طرف ته لوی مرض کې مبتلا دي مرض دا دی چې د دوی دا عقیده او نظریه ده چې حدیث دا په قرآن باندې قاضي السنة قاضیة علی کتاب الله د دوی عقیده ده یا دوی وی یا دوی نه وی لکه څنګه چې د تصوف لو عقاید دی بعضې د کفر خو وی نه د پیره او د مریده دغسې د دوی دا عقیده ده چې حدیث دوی په قرآن برګنی د قرآن ټول آیتونه دا حدیثو پسې راکاږي او بل چې چرته کې د حدیث نامه ده حالان کې احادیث امت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې موږ ته راغلي دي هغه شته هم دي صحیح هم دي ځکه چې اطیع الله او د اطیع الرسول مصداق ده خو د پیغمبر خبرې موږ ته لا رایب فیه بېشکه نهج باندې نه دي را رسېدلي هغه موږ ته د ګمان په نهج را رسېدلي دي یو مولا وایي چې بل ویلي دي بل وایي چې هغه ویلي دي بل وایي چې هغه ویلي دي بل وایي چې هغه ویلي دي او بل وایي چې یاره صحابي داسې وي ابل وایي چې صحابي وایي چې پیغمبر داسې وي نه دا یقین شته چې صحابي به رښتیا دا ویلي نه دا 120% یقین شته چې رسول الله به دغسې ویلي دا او کما قاله ورپسې ځنه مولیان ځکه وایي چې یعنې هغه خبره چې څنګه رسول الله کړې ده یقین نه وي چې داسې به وي او ټولو نه ښه قانون او قاعده دا ده چې قرآن سره وتللی شي او په دې باندې ګڼ روایات او حدیث شته خو د اهل حدیثو په دې خبره عقیده نشته هغه وایي چې قرآن چې دی دا د حدیثو نه بغیر اډو کتاب دی نه ته چې د حدیثو متعلق ټک وکې دی فوراً په قرآن باندې 2-3 ټکه کوي لکه ته چې یو سړي ته ووایي چې ته ډېر بېکاره سړی نو هغه تا ته څه وایي چې ستا پلار هم بېکاره دی نیکه دم بېکاره دی غور دم بېکاره دی نیکه و غوره پورې تېرېږي که نه دقسې اهل حدیث باندې چې ته په حدیث اعتراض وکړې دی فوراً په قرآن اعتراض کوي نو دې نه معلومیږي چې دوی قرآن باندې ښه پوره قوي عقیدت کمزوری دی داسې خو به نه وایو نه ورته کافر وایو خو ښه پوره په قرآن باندې عقیده کمزورې ده په روایاتو باندې ډېره کلکه عقیده ده نو دې ځای کې زمونږ او د دوی دا اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک منګ په ډېرو خبرو کې کمزوری ګڼو ځکه چې د ځمکې سړی دی امام ابو حنیفه څوک دی د ځمکې سړی دی خدای هلکه خدای رسول پیغمبر نه دی منګ چې د هغه دلیل کمزوری وي لکه رکعتین قبل المغرب کې منګ وایو چې دا شی جایز دی داسې په ډېرو خبرو کې منګه امام ابو حنیفه خبره آسمان ته نه رسو ځکه چې پیغمبر نه دی خو د دوی د محدثینو نه لکه امام بخاري یا امام مسلم یا بل د دغو نه یې اوچت ولې ګڼو د دې 2 وجې دي ګوره یاد وساته څوک دې په دې نه خفه کېږي او نه د قرآن جواب هر څوک کولی شي موږ د مطالعې په خبرې کې د قرآن یو آیت پیش کړی دی د سوره مومنون بلا شی د حدیثو حوالې په خلقو ورکړي خو د قرآن د هغه آیت ذره برابر جواب د پلار یې ونه کړي خو مني نه جواب هم نشي کوي خو مني څوک نه قرآن خلق نه مني اهل حدیث حضرات څه وایي موږ اهل حدیث
او دا ډېر پخوانه وی اهل حدیث را روان دي نه ګلونو دا اوس را روان دي بیا په بخاری او مسلم ابو داود کې چې کم ځای کې اصحاب الحدیث ټکی راغلی وي کم ځای کې اهل الحدیث ټکی راغلی وي دوی وایي چې ګوره امام بخاری وایي دغسې هلکه هغه ځان له اصحاب الحدیث ځان له خلق دي هغه اهل حدیث نه دي ګلون خفه چې نه شي هغه ځان له طبقه د محدثینو هغې نه مراد هغه دي عوامو طالبانو سره د دوکې ضرورت نشته نو اصل مقصد لرازو قرآن د ټولو کتابونو نه اوچت کتاب دی امام ابو حنیفه منګه چې د نورو ائمو نه اوچت ګڼو د دې دوه وجې دي دا خبره هیر شي امام بخاری منګ د امام ابو حنیفه ځای ته نه رسو امام مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دا هیڅوک هم منګ د امام ابو حنیفه مقام ته نه رسو خو امام ابو حنیفه منګ د پیغمبره مقام ته منګه د شریعت او د شارع مقام ته نه رسو لکه دوی په امام بخاری تنقید کفر غني چې امام بخاری باندې تنقید وکړي ته به چې اهل حدیث ماچه اوچی چلو منګ مچه نه چیچی امام ابو حنیفه یو انسان دی مولا دی د قرآن او د سنت خدمت کړي ټیک خبرې هم کړي دي کمزور هم تینه وتلی بلا شی خبرې دا غدا سیدی چې کمزور خو د نورو امامانو نه اوچت ولی ګڼو په دوو وجو نمبر 1 امام ابو حنیفه په اکثرو خبرو کې استدلال د قرآن نه کړي ډېرو کمو خبرو کې حدیث طرف ته تللی ولی حدیث هغه حدیث چې د امام ابو حنیفه د صحابو د ژوند په وخت کې چې کم حدیث مشهور وو کم وخت کې چې صحابه کرام با حیات وو ژوندي وو هغه وخت کې ډېر کم روایات چا د پیغمبر خلاف دروغ کم خلقو جوړوي شول د صحابي په مخ کې بچا په دروغ ویلي وي چې رسول الله فرمایي څټ به د چا مات کړي خو چې صحابه کله وفات شو اوس ورور هر جمعات کې مولا ولاړ دی رسول الله دا فرمایي دی رسول الله دا فتبه چې تا ور سره ګډي وزید سره ولي دي او دا ټولي خبرې کړي دي یاره دا پلان کې لیکلي دي پلان کې مر سره نه پاتې شوی دا پلانی لیکلی دی هغه ور سره نه پات دا چا چې لیکلی دي دا عاجزان د سره د عربو دینه د ایران خلق دي زمنګا چې څومره محدثین دي بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجه دا ټول عرب ندی دا عجم دی او د ایران اوسیدونکي دي هغه وخت کې ایران تبع فارس وی ایران تبع څه وی بخارا سمرقند قزاقستان